السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو د یوټیوب د ویډیو دپاره تمبنیل جوړوئ. نو د ویډیو تر شروع کېدو نه مخه که چیرې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب سره د غنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې زموږ نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ، ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې به تاسو په خپل موبایل کې دا اپ خلاص کړئ، ایمیجیټر یا پیکسل لیب به دا دواړو کې جوړېدای شي. تاسو چې په کوم یو کې جوړولی شئ په هغه کې به جوړ کړئ. زه خپله ایمیجیټر استعمالوم، اوس به زه ایمیجیټر خلاص کړم. ایمیجیټر چې کله اوپن کړئ، دلته به پر دا نیو پیج باندې کلیک وکړو. له نیو پیجه بعد ملګرو دا د ټولو د فیسبوک دپاره، د یوټیوب دپاره، د هر شي دپاره د تصویرانو سایزونه شته، خو دلته موږ د یوټیوب تمبنیل جوړوو. پر دا تمبنیل باندې موږ کلیک وکړی. له دې څخه بعد ملګرو موږ راسو پر ایډ باندې به کلیک وکړو. یو تصویر به له ګیلري څخه راواخلو، کوم تصویر چې موږ د یوټیوب د ویډیو دپاره په دغه کې لګوو، په تمبنیل کې لګوو، هغه تصویر به موږ راواخلو. پر ایمیج باندې به کلیک وکړو. ایمیج باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، ستاسو ګیلري به راواوړي. دلته پر ګیلري باندې به کلیک وکړو. زه له ګیلري څخه اوس دا یو تصویر راپورته کوم د ویډیو د تمبنیل دپاره، دلته پر لګوم. نو دلته بیا تاسو وګورئ چې موږ دا تمبنیل بیا څرنګه جوړوو. دا رقم به تاسو یو تصویر راواخلئ، لکه څنګه چې تصویر ما دلته مې کېښولی. دا تصویر ته به زه اوس یو بارډر ورکړم، ځکه چې بیکګراونډ هم سپین دی، دا تصویر هم سپین دی، نو نه سر معلومیږي چې تصویر پر کوم ځای ختم شوی دی او تر کومه ځایه پورې دی. اوس به دا تصویر ته زه راځم، یو لاندې به یو بارډر ورکړم. تاسو ګورئ لاندې دلته لیکلی دی بارډر، پر دا بارډر باندې به تاسو کلیک وکړئ. لږ به داسې د سایز ور غټ کړئ، کلر به تور ورکړئ چې معلوم شي. اوس پر اوکې باندې ما کلیک وکړ، ګوره دا معلوم شو چې دا تصویر تر دې ځایه پورې دی. اوس موږ راځو بیا پر ایډ باندې کلیک وکړو. کله چې پر ایډ باندې کلیک وکړو، اوس به لیکایي ورسره وکړو بالا، چې په څه شي ویډیو ده، د دې په باره کې به لیکایي وکړو. پر ټکسټ باندې به کلیک وکړو او دلته به راسو کومه لیکایي چې موږ کوو، هغه لیکایي به د کوم شي ویډیو شي، د هغه دپاره به لیکایي وکړو. اوس دلته زه ورسره لیکم چې د یوټیوب دپاره تمبنیل څنګه جوړ کړو. نو دلته به زه دا ورسره ولیکم. دا دی د یوټیوب دپاره تمبنیل څنګه جوړ کړو، دا به زه ورسره ولیکم. نو ملګرو، بیا به تاسو ګورئ چې په دې کې موږ نور څه ایډیټینګ کوو او دا تمبنیل د ویډیو دپاره جوړوو. دغه رنګه یې تاسو هم جوړ کړئ، او چې څونه خوندور تمبنیل وي هغونه ویډیو زیاته کتل کېږي. نو دا چې لیکایي کله تاسو وکړله ملګرو، بیا به پر ډن باندې کلیک وکړو. دلته به راسو، دې ته به سایز ورکړو او دا یې بارډر شولی. اوس به راسو لیکایي ته به سایز ورکړو. دا د لیکایي سایز شو. نو دا د لیکایي سایز ملګرو. اوس به زه بارډر برته لږ راکښنی کړم، ځکه چې بیا دلته موږ بارډر ته رنګ ورکړو یا بیکګراونډ ورکړو، نو هغه به معلومیږي چې دا تر دغه ځایه پورې دی. اوس به له دې بعد ملګرو دا تاسې ډن کړئ. دلته به راسو، دې ته به اول واره زه بارډر ورکړم چې دا معلوم شي چې دا لیکایي تر دا ځایه ده. په تور کلر کې به زه بارډر ورکړم. پر اوکې باندې به کلیک کړو. له دې بعد دا ور زیات کړو، سایز به ور غټ کړو، بیا ډن کړئ. ملګرو چې کله تاسو ډن کړئ، اوس به راسو موږ به بیکګراونډ ورکړو. دې ته به زه دا بیکګراونډ ورکړم. دا کلر به هر کلر چې ملګرو خوند تاسو ته درکول، هغه کلر تاسو ورکولی شئ بیکګراونډ. اوس زه راځم لیکایي ته یې واره بیرته دغه کلر ورکوم. له لیکایي بعد به بیا سټروک ته کلر ورکړو او له هغه بعد به بیا موږ مخ ته نوره لیکایي کې کوو. نو ملګرو، اوس به موږ پر سټروک باندې اوکې وکړو، هغه ته به سایز ورکړو. په سپین کلر کې به سټروک ورکړو. دې ته سټروک چې پر سپین کلر کې ورکړل، دا ته به لږ سایز ورکړو، غټ به کړو، ځکه چې دا بیا ښه خوندور معلومیږي. بیا به ډن کړو. له ډنه بعد به ملګرو یو واره موږ بیا پر ایډ باندې کلیک وکړو. کله چې موږ پر ایډ باندې کلیک وکړلی، له هغه څخه بعد به بیا ملګرو موږ یو وار بیا پر ټکسټ باندې کلیک وکړو. دلته به موږ اوس په انګلیش باندې هم پر دا تمبنیل باندې ولیکو چې دا د څه دپاره دا تمبنیل موږ جوړ کړی. نو دا انګلیش باندې به دلته تاسو ولیکئ. تاسو که انګلیش لیکلی کوم په هر زبان لیکلی،
هر څه ستاسې لیکل زه صرف دلته طریقه در ښیم. پر دلته بیا د انګلیش لیکایي ما راوړله. اوس به دې ته بیا سایز ورکړو، سایز بیا برابر کړو، بیا به بارډر ته ورکړو او کلر به ورکړو. دغه درې شیان چې تاسو ورکړئ ملګرو دا خوندور جوړېږي. بیا تمنیل څه قدر خوندور یا ونې قدر ویډیو خوندوره په جوړېږي. دا د ملګرو اوس موږ دې ته به دغه فونټ موږ ورکړلی. نو له دې څخه بعد به بیا دا راغټ کړو، څه به سایز ورکړو، په د بارډر په د خپل دغه کې به برابر کړو، لاین بیا لږ ورکم کړو، سره نږدې بیا کړو. اوس زه پر لاین باندې کلیک کوم، نو دا لاین بیا داسې څه سره راکم کړو. اوس بیا نور سایز ورکړو د لیکایي ته، سایز به لږ راغټ شي او بیا به دې ته موږ سټروک ورکړو او بارډر به ورکړو. هغه رنګه به کلر ورکړو، لکه کابل یو ته چې ما کلر ورکړلی، نو دغه رنګه به دا هم به لیکایي کې برابر کړو. یو شی په دې کې بیا موږ زیاتوو، هغه به بیا زه در وښیم چې دغه موږ برابر کړو. دا اوس پر دې ځای برابر شو. زه راځم د دې ته بارډر ورکوو او بیا به له هغه بعد بیکګراوند ورکړو. د سټروک دی د لیکایي د تور کلر کې بیا ورکړو. نو د سټروک مو ورکړلی، ګوره دا اوس سم نه معلومیږي، خو بیا هم بیکګراوند موږ ورکړو بیا به سم معلومیږي. نو اوس موږ راځو یوه بارډر ورکړو، بیا بیکګراوند ورکوو او له هغه څخه بعد به بیا یو شی اضافه کې کوو، هغه چې دی چې موږ کله به دغه ته اشاره کوو، د تصویر ته نښان به ورته وکړو او له هغه څخه بعد به بیا تاسو وګورئ چې تمبنیل اخر تیار شو. نو څونه قدر په ښو باندې دا تیارېږي، څونه قدر تاسو خوندور جوړولی شئ. دا زما بیکګراوند ورکړلی لیکایي له، او له بیکګراونډ څخه بعد ملګرو بیا پر آنلاین سټیکر باندې ما کلیک وکړلی. آنلاین سټیکر کې اوس زه راځم یو سټیکر راپورته کوم او هلته یې پر لګوم. هغه سټیکر به بیا تاسو ووینئ چې دا کوم ځای کې موږ ته په کار راځي او چیرې موږ په کار کولی شو. نو له دې ځایه اوس زه یو سټیکر پورته کوم، لږ لاندې به لا راسو. دا د سټیکر ملګرو دا سټیکر زه پورته کوم. نو دا سټیکر به دلته ګوره دا اشاره ده دا تصویر ته چې دا رنګه تمبنیل چې دی هغه موږ څنګه جوړ کړو. نو د دې دپاره دا اشاره دلته ده چې دا ضروري ده. دا تاسو غټولی هم شئ، ګرځولی هم شئ، پر سایډ باندې کوچنی کولی هم شئ، هر څه په کولی شئ. دا به زه اوس پر دا ځای باندې برابر کړم. ګوره پر بل سایډ یې هم اړولی چې دا اوس ما پر یو سایډ دغه کړی دی، دلته بیا زه ډن کړم او بیا به زه ولاړ شم، دا به روټیټ کړم پر دا بل سایډ باندې. دا ګوره دا واوښتی پر دا بله خوا باندې بالکل پر ځای باندې برابر دی. بیا به دا تاسو ډن کړئ، چې کله دا تاسو ډن کړئ نو دا اوکې شو، پر ځای باندې دا تمبنیل جوړ شولی. بیا به تاسو سیو کړئ، د خپل ویډیو په سر کې بیا ولګوئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب سره د ګنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې نورې هم خوندور ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره راورسیږي. ما ته راکړئ اجازت، نور هم پر خدای سپارم. د الله په امان.